ستړي مشي محترمو کتونکو د فرام د کیمپس سره د مشرق ټي وي نیوز بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. تاسو ته معلومه ده چې موږ دا سلسله پیل کړې ده. دا یو اوږده لړۍ ده، په دې کې هره کړۍ ډېره زیاته اهمه ده. موږ په پوره خیبر پښتونخوا کې مختلفو یونیورسټیانو ته ځو او دغلته کې خبرې اترې کوو د دغه مختلف ډپارټمنټ فیکلټي ممبر سره، چونکې دا ډېر اهم او قیمتي خلک دي، ځکه چې دوی د پوره قام دپاره ډېر درانه او ډېر هغه خلک تیاری چې کوم ته موږ د ملا د تیر حیثیت وایو، او یقینا چې دغه ځوانانو پیغلي دي چې دوی په دې یونیورسټو کې تعلیم ترلاسه کی او د درس او تدریس شعبې سره منسلک چې کوم علماء کرام دي، زمونږ مشران دي، زمونږ مدبرین دي، پروفیسر صاحبان دي، یقینا چې وخت په وخت باندې په مختلفو ځایونو کې دي لګیا دي خپله برخه خدمات ترسره کوي. نن یو وارې بیا مونږ د یونیورسټو مور په پېښور یونیورسټۍ کې موجود یو او نن په پېښور یونیورسټۍ کې به مونږ په انسټیټیوټ اف ایجوکیشن ریسرچ چې کوم دی په دې کې به خبرې اترې کوو د متعلقه فیکلټي ممبر سره، چونکې ظاهره خبره ده چې کله موږ د تعلیم خبره کوو، د درس و تدریس خبره کوو، نو په هر یونیورسټۍ کې داسې یو ځای پکار وي چې په هغې کې د هغه استادانو یا فیکلټي ممبرز هم تربیت وشي چې کوم نورو طلبه او طالباتو ته باقاعده د ژوند لاره ښیي یا ورته دغه علمي بهیر د هغې په ذهنونو باندې ورپرې باسي. نو نن به مونږ تفصیلي خبرې اترې کوو او دلته کې مونږ سره فیکلټي ممبرز هم موجود دي، سټوډنټس هم موجود دي، څنګه چې زمونږ د پروګرام فارمیټ دی. نو مونږ به دغه سلسله مخ په وړاندې بوځو. امید لرم چې زمونږ څومره هم کتونکي او اورېدونکي دي نو نن د دې ډپارټمنټ او د دې کې چې څومره پروګرامز دي د هغې نه به هم خبر شي. مختلف اړخونو باندې مونږ خبره کوو چې د ډپارټمنټ تاریخ باندې مونږ خبرو کوو، بیا موجوده وخت کې کم پروګرامز آفر کیږي، د چا دپاره دغه پروګرامز بالکل سوټیبل دي، یعنې هغې نه استفاده کولی شي. هغه خلک زمونږ د معاشرې هغه طبقې چې کومې د علمي او تحقیقي حوالې سره دومره زیاته پوهه نه لري، خو هغې ته د خپلو بچو دپاره یا د راتلونکي نسل دپاره د دې ډپارټمنټس متعلق معلومات پکار وي. نو هغې ته مونږ په دې پروګرام کې ډېر په ساده او سلیس لفظونو کې د دې مختلفو اړخونو حوالې چې کوم دی ورکوو او دا شانتې د هغې په ذهني شعوري چې کومه سلسله د هغه ورسره ښه کېږي. زه ډېر زیات مشکور یم چې مونږ سره په ډپارټمنټ کې نن کوم فیکلټي ممبرز موجود دي، دوی مونږ سره نن شرکت کوي او د ټولو طلبه او طالبات هم چې کومو خپل اهم او قیمتي وخت مونږ له راکړی دی. راځم به فیکلټي ممبرز طرف ته. ړومبې چې کوم زمونږ د پینلسټ دي هغې تعارف به مکمل د هغې د ژبې نه، د هغې په خوله هم د هغې په آواز باندې اورو او هغې نه پس به بیا د سوالونو سلسله هم پیل کوو. سر ډېره مهرباني موږ ته د خپل اهم او قیمتي وخت راکولو. ما ته خو ظاهره خبره ده چې علم ده چې تاسو په دا پوره انسټیټیوټ چې کوم دی چلوئ او ډېر په بهتر او غوره طریقه باندې ستاسو چې کومه لیګسي ده، کوم ستاسو یو پوره سلسله ده تر اوسه پورې دوامدار هم ده. خو زه وایم چې د مشرق ټي وي په فرام د کیمپس کې چې څومره هم کتونکي دي زمونږ ورونه خویندې اورېدونکي دي، نو هغې سره تاسو لږ په تفصیلي طور باندې خپل ټول اوورال پروفایل چې په یونیورسټۍ کې تاسو کم خدمات ترسره کوئ، دې نه علاوه تاسو په کم ځای کې څه خدمات دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه د مشرق ټي وي چې د دې پروګرام دپاره هلې ځلې وکړلې او موږ ته موقع راکړله. بنیادي طور دا یو تعلیمي تدریسي اداره ده. یقینا پروفیسر ډاکټر حافظ انعام الله زما نوم دی او ډایرکټر انسټیټیوټ اف ایجوکیشن اینډ ریسرچ د دې لوی عظیمې ادارې زه اوس وخت کې چې کوم دی ډایرکټر یم. انسټیټیوټ اف ایجوکیشن اینډ ریسرچ یونیورسټي اف پېښور چې کوم دی د دې یو ډېر لوی تاریخ دی د 1920 نه جی. او چې کله پېښور یونیورسټي قایمه شوه نو دا د پېښور یونیورسټۍ اولنۍ هغه ادارو کې وه چې هغه چې کوم دی قایم شو د ټیچرز ټریننګ دپاره، د اساتذو د تدریس دپاره چې استادان به ټیچنګ تدریس چې کوم دی دا څنګه کوي. جی. د دې نه پس چې کوم دی تر اوسه پورې دا اداره د دې صوبې د ټولو نه لویه ټیچر ایجوکیشن انسټیټیوټ دی. جی. د دې ملک په صفحه اول کې چې کوم دی د دې ادارې شمار کیږي. د دنیا د بهترینو تدریسي ادارو سره چې کوم دی دا بالکل منسلک دی، د هغې سره چې کوم دی کار کوي. جی. او زه تاسو ته بال اختصار ووایم چې د پاکستان د جوړېدو نه پس دې ادارې خپل کار شروع کړی دی د پېښور یونیورسټۍ د یو حیثیت سره، د پېښور یونیورسټۍ د یو برانچ، یو کنسټیټیوئنټ باډي په حیثیت سره. تر اوسه پورې د دې ځای نه په زرګونو استادان چې کوم دی هغې د بي ایډ، د ایم ایډ، د ایم فل، د پی ایچ ډي ټریننګ اخیستی دی. بلکې مونږ ووایو که چېرې په دې صوبه کې تعلیم روچت شوی دی د سکول په لیول باندې، های سکول، پرایمري سکول، دغه شانتې میډل سکول، دغه شانتې کالجز، نو په دې باندې د دې ادارې براه راست چې کوم دی اثر دی
ولې چې څومره ادارې چلی په ایلیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن کې، ډایرکټریټ اف کریکولم کې، ډایرکټریټ اف پروفیشنل ډیولپمنٹ کې، په هغې کې اکثریت د 1948-49 نه راواخله تر اوسه پورې چې کوم دی دا هم د دې ادارې ګریجویټ دي، د دغې ادارې نه وتې چې کوم دی فارغ التحصیل هغه سټوډنټان دي چې هغې نن د صوبې په هر یو تعلیمي اداره کې، انتظامی امورو کې او په هر لحاظ باندې چې کوم دی روان دي. جی نو د دې ادارې خدمات چې کوم دی هغه ډیر زیات دي. بلکې مونږ دا وایو د خپل سټوډنټانو ته همیشه دپاره چې دا چې کوم دی انسټیټیوټ اف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ دا د یونیورسټۍ مخ دی. لکه څنګه چې تاسو ماته د مخ نه یو پہچان ښکارئ، ښایسته رحمان راته ښکارئ، نو د آی ای آر چې کوم دی دا د یونیورسټۍ مخ دی. جی او دغه اداره چې کوم دی د تعلیم په هلو ځلو کې، د تدریس په هلو ځلو کې، دغه شانتې د تربیت په هلو ځلو کې خپل یو نوم لري، خپل یو مقام لري او یو سلسله را شروع کړې ده. په هغې کې زه تاسو ته ووایم جي چې تر اوسه پورې پیله ابتدایي د دې پروګرام و بیچلر اف ټیچینګ، دا یو ډیګري وه په 60s کې، په 70s کې چې دا به د ادارې کوله. د هغې نه پس چې کوم دی بیا د بی ایډ یو کال والا، ایم ایډ یو کال والا، د هغې نه پس چې کوم دی موجوده وخت کې موږ سره د یو پروګرامونو ویرایټي ده، هغه به زه ستاسو ته مخې ته بیا ږدمه. جی خو الحمدلله دې ادارې اوسه پورې څه کم 100 کسان پی ایچ ډي د قوم له ورکړي دي. زبردست. او کیدای شي د یو څو میاشتو کې موږ سره د 100 دا فګر چې کوم دی دا برابر شي، چې دا زه د خپل فهم مطابق دا ویم چې د دې ادارې نه علاوه په دې صوبه کې داسې اداره د ټیچر ایجوکیشن حوالې سره نشته دی چې هغې تقریبا 100 کسان پی ایچ ډي چې کوم دی د قوم له ورکړل. او هغه پی ایچ ډي کسان د چترال نه راواخله تر د ډیر اسماعیل خانه پورې جی په یونیورسټو کې، په کالجز کې کرنټ چې څومره زمونږه ادارې دي د ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن، د دې ډایرکټران دي دغه شانتې چې کوم دی، حتی چې زمونږه اوسنی سیکټري صاحب چې کوم دی خالد خان صاحب، هغه هم د دې ادارې نه فارغ التحصیل دی، د دې ځای نه چې کوم دی هغه بی ایډ کړی دی. نو مطلب دا دی چې 100 پی ایچ ډي دا یو نوم لري. پی ایچ ډي کول دا شانتې نه ده چې دا به په یو کال کې شوي، په 2 کاله کې به شوي. دې پسې شاته چې کوم دی دا 75 ساله 70 ساله تاریخ دی. یقینا دې نه علاوه چې کوم دی په سوونو خلکو دلته نه ایم فل کړی دی، په زرګونو خلکو دلته نه ایم ایډ کړی دی. کرنټلی موږ سره چې کوم پروګرامونه روان دي په هغې کې موږ سره بی ایډ 4 ایئر دی، 4 کاله چې کوم د بی ایډ پروګرام دی، په هغې کې موږ سره 2.5 کاله چې کوم پروګرام دی هغه هم دی. دغه شانتې چې کوم دی 1.5 کال چې کوم بی ایډ 1.5 ورته موږ وایو هغه هم دی. دغه شانتې موږ سره چې کوم دی موږ سره په اسوسییټ ډیګري کې موږ سره انکلوزیو ایجوکیشن چې کوم دی هغه هم روان دی. دغه شانتې اسوسییټ ډیګري کې موږ سره ای سی ای چې ورته وي ارلی چایلډهوډ ایجوکیشن چې وتی، په هغې کې هم چې کوم دی زموږ پروګرامونه شته دی. دې نه علاوه موږ سره په ایم فل لیول باندې چې کوم دی مخکې د ایم فل نه چې زه تذکره وکم، موږ سره چې کوم دی بی ایس هیلث اینډ فزیکل ایجوکیشن هم دی. هغه هیلث اینډ فزیکل ایجوکیشن ظاهره خبره ده چې د صوبې په هر سکول کې چې کوم دی که تاسو ته یادي مخکې به ورته پی ټي آی وي، همداسې ده. ټیک شو جي. اوس ورته چې کوم دی فزیکل ایجوکیشن انسټرکټر وایي یا پی ای ټي ورته وایي. دغه کسان هم د دې ځای نه تیاریږي، دلته نه ټرین کیږي او بیا د صوبې هر یو سکول کې چې کوم دی نو د هغې امپلیمنټیشن او د هغې پروسس چې کوم دی کیږي. او زه به دا م ووایم چې کرنټلی زمونږ یو ماشوم د بی ایس چې کوم دی پرون ماته د هغه دغه راغی چې د پاکستان نیشنل هاکی ټیم کې چې کوم دی د هغه سلیکشن وشو. ماشاءالله زبردست. نو دا هم چې کوم دی نو یو ډیره د خوشحالۍ خبره ده. ایم فل کې چې کوم دی چې موږ سره بیا مختلف سپیشلایزیشنز جی چې کله ایم فل له یو سټوډنټ راشي نو آیا هغه وایي چې زه تعلیمي نفسیاتو کې کوم، جی زه چې کوم دی په نصاب کې کوم، زه چې کوم دی نو پیډاګاجي کې د تدریس په مهارتونو کې کوم، زه چې کوم دی نو ایجوکیشنل پلانینګ اینڈ ایڈمنسټریشن کې کوم. نو موږ سره په دې ټایم کې تقریبا 13 سپیشلایزیشنز دي چې په هغې کې لکه دغه دا دی چې موږ سره ایم فل کوي یا په سپیشلایزیشن کې هغه ایجوکیشنل سایکالوجي دی، کریکولم دی، پیډاګاجي دی، ایجوکیشنل پلانینګ اینڈ ایڈمنسټریشن دی، پالیسیز دی.
پالیسی امپلیمنټیشنز دي ECE د انکلوزیو ایجوکیشن دی هغه موږ سره 13 سپیشلایزیشنز کې چې کوم دی اوسه پورې په سوونو خلکو ماشومانو هغې MPhil کړی دی دغه شانتې PhD کې هم زمونږ سپیشلایزیشنز دي لکه د ایجوکیشن د چترۍ لاندې د دې دغه لاندې موږ سره بیا چې کوم دی په هغې کې هم مختلف سپیشلایزیشنز دي تاسو ته به دا ماشومان چې کوم دی بیا خپل سپیشلایزیشن هم تذکیره وکړي نو دا اداره چې کوم دی دا یو همجهت لحاظ سره چې کوم دی دا لګیا وي دویم د دې نه علاوه چې کوم دی موږ سره چې کوم فیکلټي ممبرز دي هغه ماشاءالله د دې صوبې د دې وطن چې کوم دی نوموړي ایجوکیشنسټ دي تاسو سره به دا ټول بیا خبرې اترې چې کوم دی وشي لکه په ذات خود زه کرنټلی چې کوم دی د دې ادارې شاته د 3 کالو نه ډایرکټر یم نو په نیشنل لیول باندې په انټرنیشنل لیول باندې دغه شانتې نیشنل اکریډیټیشن کونسل فار ټیچر ایجوکیشن د هغې هم زه ممبر یم دغه شانتې کریکولم نیشنل کریکولم د هغې هم زه ممبر یم د HEC د سو کمیټو د هغې ممبر یم د بین الاقوامي فورمز چې کوم دی د هغې هم ممبر یم نو دا ټولې زمونږ هلې ځلې چې کوم دی دا روانې وي او په هغې کې مونږ پالیسیانو کې دغه شانتې امپلیمنټیشن کې دغه شانتې ټیچرز ټریننګ کې دغه شانتې د هغې مانیټرنګ اینډ ایویلویشن کې دغه شانتې اسسمنټ کې سکول افیکټیونس کې په هر لحاظ باندې دا اداره چې کوم دی روانه یا کرنټلی مونږ پرون زمونږ دغه وشو زما ملاقات وشو او مونږ چې کوم دی د SLO زمونږ د سټوډنټانو مونږ یو پروجیکټ کې چې کوم دی د آکسفورډ یونیورسټۍ سره په هغې کې هلې ځلې کړی وې کارم کړی وه نو مونږ د SLO چې کوم دی دا نوې ټرمینالوجي تاسو به مو اورېدلي وي د هغې دپاره مونږ چې کوم دی هغه ټریننګ مینول چې کوم دی هغه تیار کړی وه بیا چې کوم دی هغې ډېر خوښ شوي وه نو پرون مونږ هغه سیکرټري صاحب ته د ایجوکیشن منسټر صاحب په موجودګۍ کې چې کوم دی هغه شی مونږ حواله کړ چې دا تاسو اوس پراپرلی د صوبې هر یو سکول ته هرې ادارې ته ورکې چې هغې په دې باندې ځان پوه کړي او د دې نه استفاده وکړي دغه شانتې زمونږ کریکولر اکټیویټیز هم د دې سټوډنټانو مکمل چې کوم دی رواني دې سره کو کریکولر اکټیویټیز کې زمونږ مطلب ډیبیټ شته دی دغه شانتې مشاعرې شته دی دغه شانتې مختلف فورمز باندې چې کوم دی خبرې اترې شته دی دې نه علاوه چې کوم دی نو مونږ کوشش کوو چې سټوډنټ په کوم لحاظ باندې هغه کې د هغه شخصیت کې کوم دغې د هغې مناسبت سره مونږ هغه ته اپرچونیټیز ورکړو سکالرشپس چې کوم دی نو چې دلته ماشاءالله ډېر اویلیبل دي هر لحاظ سره سکالرشپ تقریبا هر سټوډنټ ته ملاویږي نیکسٹ پینلست طرف ته ځم او یقینا چې زموږ خبرې اترې به شروع وي او بنیادي طور باندې هم د خبرو یا د کمیونیکیشن په ذریعه باندې تاسو ته دا ټول معلومات در رسول هم دي سرجي ډیره مهرباني موږ ته د وخت راکولو چونکې تاسو موږ سره په سابقه پروګرام کې هم د پیوټا په حواله باندې هم خبره کړې وه نو زه دا وایم چې موږ به هغه موضوع لږ ډېره ټچ کوو خو چونکې نن تاسو د دې انسټیټیوټ په حواله باندې موږ سره موجود دي بلکې موږ تاسو سره راغلي یو دلته کې موجود یو دا زموږ خوشبختي ده چې تاسو خپل اهم او قیمتي وخت موږ له راکوئ زه وایم چې اوس په دې پروګرام کې زموږ کم کتونکي او اورېدونکي تاسو ګوري او اوري هسې خو د مشرق ټلویزیون نور عمومي طور باندې تاسو نه اورېدونکي او کتونکي څنګه چې ډایرکټر صاحب د شخصیت نه واقف دي وخت په وخت باندې هغوی موږ سره مختلف پروګرامونو کې علمي چې کومه سلسله ده پکې جاري ساتي نو زه وایم چې تاسو هم له خپل پروفایل او خپل چې کوم ستاسو په یونیورسټۍ کې هلې ځلې دي د دې متعلق خپل مکمل تعارف وکړئ دې پروګرام مننه ښایسته رحمان صاحب زه تاسو ته هرکلی وایم په IER کې مهرباني زما نوم محمد نعیم بټ دی او زه په دس انسټیټیوټ کې اسوسیټ پروفیسر په حیثیت هم کار کوم او دې نه علاوه د یونیورسټي یو سینټر دی چې هغې نوم دی سینټر فار هیومن ریسورس اینډ کیریئر ډیولپمنټ د هغې ډایرکټر هم یم دا سینټر مخکې د دې نوم STI او سټاف ټریننګ انسټیټیوټ بالکل صحیح ده ډېره زیاته مهرباني او پیوټا کې هم تاسو خپل خدمات ترسره کوئ نایب صدر په طور خپل خدمات انجام کوم کمیونټي لپاره بالکل صحیح ده سر مونږ نن د دې انسټیټیوټ اف ایجوکیشن او ریسرچ خبره کوو د لفظونه خو مونږ ته په یو 2 سکندو کې ووایو خو د ایجوکیشن په شا باندې چې کومه فلسفه ده نو ډایرکټر صاحب د هغې راغونډولو کوشش خو خو ظاهره خبره ده چې دا د هغې یو علمي پوهه وه چې په دومره کم لفظونو کې یا دومره کم وخت کې هغې د دې دا لمن راونغوښته خو بیا هم که مونږ دې طرف ته پام وکړو نو دا یو اوږده سلسله ده چې هغه نه ختمېدونکې ده ځکه چې د انساني ذهن په شا باندې ډېر زیات کاوشونه دي کوششونه دي او چې کله مونږ د خالق حقیقي خبره کوو هغه مونږ ته کم علم رابخلی دی نو هغه خو بیا یو لامحدوده سلسله ده او دا سمندر کې یو ساس کې زه وایم چې موجود دی سر دا راته ووایي چې کله داسې قسم لا ښې ادارې موجودې دي پېښور یونیورسټي دومره لوی کنټریبیوشن کوي بیا د مالی بحران والا سلسله
او چیلنجز څه دي او څنګه چې کوم دی د هغې د اوورکم کولو دپاره چونکې یونیورسټي ویم د ریسرچ دپاره یونیورسټي ویم دې دپاره چې مسلې دې راشي او مسلو د حل دپاره به موږ لاره چاره لټو نو د دې د اوورکم کولو ختمولو کابو کولو دپاره څه اقدامات روان دي او چیلنجز اول دي څه ړومبې د سوال برخه دا ده چې چیلنجز دي څه او د هغې د اوورکم کولو دپاره اقدامات څه روان دي خسته رحمان صاحب د ستاسو چې کوم دوه تپوسونه وکړل دې کې چې ستاسو اجازه وي نو زه د دویم تپوس ته به اول ځم تاسو دا وایئ چې دا نوم خو IER د انسټیټیوټ اف ایجوکیشن ریسرچ خو دا دوه ټکي نه دي ایگزیکټلی د ایجوکیشن چې کوم دی دا ژوند دی همداسې ده جی په دې کې ستاسو تربیت شاملي ستاسو خوراک طریقه شاملي ستاسو جامو طریقه شاملي دا چې کوم ماشومانو ته مونږ ټیچرز تیارو دا ګوره پرایمري لیول چې کوم دی د دې ټیچینګ ټولو نه ګران دی جی و چې دې کې هغه ماشومان دي چې هغې ټول ژوند دغه ټیچران جوړي چې کوم موږ دلته ټرین کوو نو موږ چایلډ سایکالوجي په حوالې سره د کریکولم په حوالې سره کلاس روم مینجمنټ حوالې سره د ماشومانو خوی چې کوم دی هغې انډرسټینډینګ حوالې سره د به خوی به موږ څنګه بدلو او کوم طریقې بدلو د دې حوالې سره موږ ټول د دې دلته تیاری کوو یقینا نو ځکه دا ایجوکیشن چې کوم دی دا صرف هغه کوالیفیکیشن نه دی جی چې هغه ډیګري باندې نوم لیکلی BEd د دې کې موږ ټول هغه اسپیکټ چې کوم هیومن انډیور هیومن کوالټي لایف د هیومن ترقۍ لپاره ضروري هغه ماشوم ته موږ ښیو چې هغه بیا هغه فردر هغه پرایمري لیول باندې یا سیکنډري لیول باندې یا یونیورسټي لیول باندې خو انټلیکچوال ډیولپمنټ تاسو ته به دا اندازې چې یونیورسټي کې موږ د خپل سټوډنټس چې کوم MPhil PhD ولدي دې ته هغه بیسیک شیزونه نه ښیو موږ دې ته ښیو سوچ به څنګه کوئ دا کریټیکل تھنکینګ به څنګه ډیولپ کوئ کوېسچن به څنګه کوئ او چې تا نه څوک کوېسچن وکړي هغه جواب به څنګه ورکوي او کوم طریقې سره به ورکوي دا یو بریف غونته زما هغه دویم پارټ چې کوم لومبی پارټ و چې زمونږ مسایل څه دي یا دا یونیورسټي دې نهج ته ولې رسېدلې ده چې مونږ ته ریسرچ کې مسایل دي مونږ ته ټیچینګ کې مسایل دي مونږ ته ترخګانو کې مسایل دي خسته رحمان صاحب دې نه مخکې چې کوم زمونږ پروګرام شوی هغې کې هم دغه بابت کې دا خبره کړې وه چې یونیورسټیانې چې کوم دي دا خپل یو سیټ اپ لري جی د یونیورسټي مطلب دا دی چې دې کې به یو یونیورسل فینامینن په تور به چلیږي ایگزیکټلی ما دغه دا عرض په سکول او کالجز په طرز نه چلیږي دې کې ریسرچ لکه سکول او کالج په بیسک چې کوم هغې شخصیت دی د سکول کالج خپل تشخیص دی هغې کې ریسرچ نشته خو یونیورسټي چې کوم آیډنټي ده هغې کې د ریسرچ شامل دی دا زمونږ ان بیلټ زمونږ ریسرچ وکړو نو ځکه زمونږ ټریټمنټ هم بدلي نو ریسرچ چې کېږي هغې لپاره فیسیلیټیز پکاري هغې لپاره د ګورنمنټ هغه پکار دی سرپرستی پکاره ده نو انفارچونیټلی 2010 کې چې کله نه د 18 امینډمنټ راغلی دی جی خو دا موږ د یونیورسټیانو چې کوم دي صوبو ته راغلي دي نو صوبې هغه ریسپانسبیلیټي لا پورې چاته کړې نه ده نه صوبایي HEC جوړه شوې ده لکه پنجاب کې وګورئ سندھ کې وګورئ هغې کې بجټ ښه مزیدار بجټ دی لکه فار ایگزامپل زه تاسو ته سندھ جی سندھ بجٹ چې کوم دی 45 ارب روپے بجٹ دی اور هغه یونیورسټیانې تقریبا خیبر پختونخوا عمره دي یو به کمی هغې غالبا 33 دي زموږ 34 یونیورسټیانې دي پنجاب کې چې کم دی 50 نه بره 50 ارب نه بره بجٹ دی او موږ سره بجٹ نشته بالکل صحیح ګرانټ انډیټ کې موږ ته داسې 10 بلین ایښودی شوی دی خو 34 یونیورسټیانو لپاره نو چې کله د تعلیم او تربیت ماحول تاسو جوړول غواړئ نو هغې لپاره به حکومتي سرپرستی په فاینانس په شکل کې او ټیچینګ اینډ ریسرچ په شکل کې به دا ډېر ضروری دی دماغلو هغې نه پس بیا واپس راځو او نیغ په نیغه به هم په دغه حواله باندې خبره کوو زمونږ نیکسټ پینلیست سره مونږ سره اوسئ جی محترمو کتونکو یو وارې بیا هرکلی د مې نه پس او مونږ څنګه چې په تفصیل سره خبرې اترې کوو چې دلته کې مونږ په پېښور یونیورسټۍ کې موجود یو او د ایجوکیشن او ریسرچ چې کوم انسټیټیوټ دی په دې کې د استادانو چې کوم رهنمایي کیږي هغې ته کوم تربیت ورکړی کیږي او د هغه تربیت په بنیاد باندې هغې د قام نور خلک تیاری نور ځوانان تیاری راتلونکي کل دپاره هغې مسلسل کوششونه او کاوشونه کوي نو اوس به مونږ خبره کوو چې د دې انسټیټیوشن چې کوم دا سلسله روانه ده د دې انسټیټیوټ دننه نو په دې کې څومره حده پورې اقدامات
اقدامات پورته کیږي او د هغه اقداماتو نتیجې ټیکنالوژي سره څومره سمون خوري او دلته کې څه سره روان دي. په دې حواله به خبرې اترې کوو. زه به بلنه ورکوم نیکسټ پینلسټ چې هغوی موږ سره خپل انټروډکشن وکړي او نه پس به نوره سلسله پیل کوو. میډم ډېره مهرباني ستاسو د اهم او قیمتي وخت راکولو. تاسو زموږ کتونکو سره لږ ځان معرفي کوئ. هسې خو به ډېر تاسې سټوډنټس وي چې به تاسو پیژني هم ستاسو د نوم او د کار نه به هم واقف وي. نو زه دا وایم چې تاسو ډومبې خپل تعارف وکړئ. اور زما نوم ډاکټر آسما مراد ده اور زه دلته ایز ا لیکچرر کار کوم. جی میډم. جی زمونږ دا ډپارټمنټ چې کوم دی IER انسټیټیوټ اف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ دا صرف اکیډمیکس پورې محدود نه ده بلکې دلته د سټوډنټس اوورال پرسنالټي ډیولپمنٹ باندې کار کیږي. لکه مطلب چې زمونږ ډپارټمنٹ کې مختلف قسم کو کریکولر ایکټیویټیز آرګنایز کیږي اور د هغه کو کریکولر ایکټیویټیز په وجه زمونږ سټوډنټس د خپل چې کوم کیپیبلیټیز دي او هغې چې کوم پوټینشل ده نو هغې ایکسپلور کولی موقع میلاویږي. یقینا دې نه علاوه چې دی زمونږ ویکلی سیمینارز هم کیږي هغې کې مختلف ټاپکس باندې مختلف فوکل پرسنز اور داسې موټیویشنل سپیکرز مونږ راغواړو چې هغې ویکلی زمونږ سټوډنټس ته اویرنیس ورکوي. بالکل صحیح. اور داسې چې ټیچنګ پریکټس دی زمونږ نو هغه یو پراپر اور ریګولر زمونږ ټیچنګ پریکټس روان دی چاہے هغه BEd 4 year پروګرام دی یا BEd 1.5 ته. جی. نو زمونږ ګرلز چې کوم سټوډنټس دي هغې په UMS کې یونیورسټي موډل سکول چې دی هلته ټیچنګ پریکټس کوي اور دا زمونږ بوایز چې کوم دي هغه په UPS یونیورسټي پبلک سکول چې ده هلته ټیچنګ پریکټس کوي. زبردست. یعنی مطلب دا دی چې یو طرف ته د زده کړې دغه سلسله هم ده بل طرف ته هغې عملي میدان کې هم ورته یو میدان موجود دی چې هلته د خپلو صلاحیتونو اظهار هم وکړی شي. بالکل. نو پراپر یو ټیچنګ پریکټس زمونږ روان دی. موسٹ امپارټنټلی زمونږ ډپارټمنټ چې دی هر کال دا بډګلي کې ریسرچ کانفرنس آرګنایز کوي. زبردست. نو هغه کې مختلف ریسرچ سکالرز چې دي هغه خپل ریسرچ پیپرز پریزنټ کوي. نو زه به دا وایم چې دی ټایپ کانفرنسز په وجه چې دی دا سټوډنټس ریسرچ سکل سټرانګ کیږي نور هم. جی. اور دې نه علاوه زمونږ ډپارټمنټ کې دوه ویل اکوپډ لیبارټریز هم موجود دي جی چې هغې کې یو بایولوجي لیبارټري ده اور سیکنډ چې دی هغه کیمسټري لیبارټري ده. جی. دا بایولوجي لیب چې کوم دی د دې انچارج زه یم جی. اور لاست ټایم چې دی مونږ بایو ساینس یو ایگزیبیشن آرګنایز کړی و زبردست. چې هغې کې زمونږ سټوډنټس مختلف ماډلز جوړ کړي وه جی. اور په هغې کې ورکنګ ماډلز هم شامل وو. جی. نو دی ټایپ ایگزیبیشن په وجه چې دی د سټوډنټس کریټیویټي او د سټوډنټس کانفیډنس جی. اور آی ووډ سے چې د سټوډنټس کوم ساینټیفک انډرسټینډینګ ده دا ورسره انهانس کیږي. زبردست. زبردست. یعنی مطلب دا دی چې هر هغه اړخ چې هغې په شخصیت کې یا د هغې د پروفیشنل لایف په حواله باندې هغې ته پکار دی نو په هغې کې ورته باقاعده تربیت ورکړی کېږي. دا ډېره ښکلې او زبردسته خبره ده. جی. جی بالکل. څومره پورې چې لرننګ انوایرمنټ ته زمونږ لرننګ انوایرمنټ زه به دا ووایم چې ډېر پازیټیو ډېر سپورټیو او ډېر ریسپیکټفل او ډېر موټیویټنګ ده. اور زمونږ پروفیسرز چې دي هغه ډېر زیات کوپریټیو دي ماشاءالله ټچ ووډ. اور دې نه علاوه چې دی زمونږ ډپارټمنټ چې کوم مینجمنټ دی نو هغې همیشه نه د سټوډنټس ایشوز اورېدلي دي اور هغې سالو کولی کوشش یې کړې ده. زبردست. زبردست. یقینا چې دا ډېره ښکلې خبره ده. میډم دلته کې به چونکې د مې نه وړاندې ما یو ګزارش وکړو چې بنیادي طور باندې په دې ټول عمل کې یقینا چې تاسو ورته ډېر ښه روډ میپ جوړ کړی دی د هغې په ذریعه باندې تربیتي سلسله شروع ده. د ټیکنالوژي څه اثر شته دی جی په دې چې څنګه په نور لکه مونږ مخکې به لایبررۍ ته تلو کتاب هم لوستو آنلاین مونږ ته هغه مواد موجود دي دغه شانتې نور هم داسې AI راله آرټیفیشل انټیلیجنس نو د دې اثرات په ایجوکیشن باندې څومره حده پورې دي چې په دې لږه خبره وکړي تاسو. جی بالکل. د دې خو اثرات بالکل شته دي اور دې کې دا دی چې زمونږ ډپارټمنټ کې ټریډیشنل میتھډس اف ټیچنګ چې کوم دي هغه مونږ نه فالو کوو که نه. نو مونږ ماډرن ټیچنګ میتھډس یا آی ووډ سے چې سوپر ماډرن ټیچنګ میتھډس طرف مونږ ځو لکه ماډرن پیډاګوجیکل سکلز یوز کوو. نو دې کې دا دی چې مونږ بلینډډ لرننګ باندې هم کار کوو او داسې هایبریډ لرننګ چې وي. زبردست. دا خو تاسو ډېر ښه اړخونه اوس بیان کوي چې تاسو جاري ساتئ. جی. اور فردر مونږ لکه
IBL چې شو انکوایری بیسډ لرنینګ دا یا پروجیکټ بیسډ لرنینګ دا PBL یا سیمولیشن طرف هم تلل غواړو به بالکل جی نو څنګه چې تاسو وایي چې ټیکنالوژي امپیکټ نو ټیکنالوژي یا AI چې کوم دا ټولز دي نو د دې بالکل ډیر زیات رول شته ده. بالکل صحیح ده. او دا ستاسو خبرو نه دا هم بریخي چې بنیادی طور باندې زمونږ د پیښور یونیورسټۍ د انسټیټیوټ چې کوم دی نیغ په نیغه دا په خپل کورس کانټینټ کې شاملي هم د هغې نه استفاده هم کوي او د هغې مثبت اثرات محسوسوي هم په خپل په دې پوره سیټ اپ باندې یا پوره روډ میپ باندې چې کوم تاسو لایحه عمل جوړ کړی دی او سټوډنټان پکې چې کوم دی ګایډ کوئ. اور سر بل خبره ده چې زه ډیر فخر محسوسوم چې زه یو داسې ډپارټمنټ حصه یم چې هغه صرف ډیګري نه ورکوي بلکې هغه د سټوډنټ موټیویشن باندې د سټوډنټ ډسپلین باندې او د سټوډنټ فیوچر ډایریکشن باندې هم کار کوي. ماشاءالله زبردست. یقینا چې دا ډېره ښکلې خبره ده. مینم تاسو مختلف ټرمینالوجیز بیان کوو زمونږ اوریدونکو ته زه واضحه کم چونکې زمونږ ګڼ شمېر اوریدونکي او کتونکي داسې هم دي چې هغې هغه شانتې علمي کچ نه دی خو دلته کې دا واضحه کوم چې څنګه میډم وویل نو په دې کې د معاشرې هغه طبقې چې کم زمونږ د نظر نه محرومه دي د سماعت نه محرومه دي نو د هغې پوره خیال ساتلی شي څنګه چې په ابتدا کې هم ډایرکټر صاحب په خپلو خبرو کې دغه خبره وکړه او دا هم د ویاړو د فخر خبره ده چې دې ځای نه داسې خلکو هم PhD ډیګري ترلاسه کړې ده چې هغې نظر په حواله باندې چې کم دی یا خو پارشلی یعنی مطلب دا دی چې څه حده پورې نظر کمزور یا بیخي نظر وونه نو دا ډېره ښکلې خبره ده. مینم دلته کې د جینکو او د الکانو چونکې ظاهره خبره د جنسي تفریق خو مونږه کوشش دا کوو چې په دې حواله باندې نه خو زمونږ په معاشره کې مختلف دباوونه شته دی نفسیاتي زورونه هم شته دی معاشرتي په مونږ باندې دباو هم شته دی نو دلته کې دا ډپارټمنټ په خاصه توګه باندې د زنانو دپاره د پیغلو دپاره څومره امپورټنټ دی او څومره په بهتره طریقه باندې چونکې دا خو واضح هم ده چې خلک جنکۍ زیاتې تعلیم طرف ته لیږي هم او د درس و تدریس شعبې سره که چې کمې جنکۍ منسلک وي نو هغې باندې دا دباونه هم ډېر کمي ځکه چې بس یو جنکو سکول کې هغې سبق ښیي یا دا شانتې نور په دې حواله باندې راته ووایي چې دا د جنکو هلکانو دپاره څومره سوټیبل دی تاسو سره موجوده شرح څومره ده د هلکانو جنکو او رجحانات نن سبا څه روان دي ستاسو انسټیټیوټ طرف ته. زمونږ ډپارټمنټ کې زیات چې تعداد هغه د ګرلز ده نو زه که ووایم چې څه 80% ګرلز به وي ښه جی موجوده وخت کې جی اور 20% به بوایز وي. بالکل صحیح دی. یعنی مطلب هغه زما خبره چې په معاشره کې دننه زمونږ د جنکو یا د والدینو رجحانات دې طرف ته زیات دي نو ځکه دا راځي هم او بل دا دی چې دا هم واضحه خبره ده چې هغه نیپولین کومه خبره کړې مو چې مور چې کم دی تعلیم یافته کوي نو هغه به پوره قام تعلیم یافته کوي. جی لکه مطلب موجوده شرح دا ده او ستاسو په خیال باندې څومره بهتر او ښه چوایس دی د جنکو دپاره ده؟ ګرلز دپاره خو هسې هم ډېر ټیچینګ ډېر سوټیبل پروفیشن ده دا موږ ټولو ته پته ده اور بله خبره دا دی چې دا زمونږ چې کوم ډپارټمنټ تاسو چې کوم جینډر یاد کړل که نه دا کوم ډفرینس ده نو هغه کې زمونږ ډپارټمنټ کې سیپریټ لونز هم زمونږ ډایرکټر صاحب چې دی هغه هم جدا کړي دي لکه یو لون چې دی هغه کې زمونږ ګرلز وي اور بل لون کې لکه بریک ټایم یا سویچ ټایم کې چې وي نو هغه کې بوایز کینی داسې زمونږ کامن روم هم سیپریټ دي جی اور بس دا یعنی مطلب دا دی چې پوره سہولتونه ورته په لاس باندې ورځي. ډېره مهرباني ستاسو زه به واپس ډایرکټر صاحب طرف ته ځم او یقینا چې ډېرې داسې اهمې پوښتنې دي چې هغه د معاشرتي اصولو په حواله باندې باید چې مونږه لږ غوندې پای باندې خبره هم وکړو او اوس به د پروګرام هغه برخه کې مونږ داخلیږو چونکې مونږ د پروګرام تقریبا څه 15-20 منټو پورې مونږ لاړو. اوس به زه مختصر سوال کوم او امید زما دا دی چې ما ته یو ښکلي او مختصر او په لږو لفظونو کې ښکلی جواب میلو شي اینه پس به بیا مونږ سټوډنټس طرف ته ځو. ډایرکټر صاحب ډېره زیاته مهرباني. حفیظ صاحب زما سوال به اوس دی چې بنیادي طور باندې مونږ د کو ایجوکیشن متعلق خبره کوو تاسو چونکې مذهبي حواله هم ډېره مضبوطه ده ماشاءالله مذهبي حوالې سره یعنی اسلام په حواله باندې هم ډېره زیاته پوهه لرئ او ظاهره خبره ده چې کله بیا د ایجوکیشن سره هم تړلې وي په مذهب باندې هم پوهه لرئ نو دا یو ډېر لوی او ښکلې حوالې او مونږ سره یو بهترین خبره مخې ته راتلی شي. دلته کې مونږ عمومي طور باندې ګورو د ازادۍ خبره مونږ کوو چې یاره هغې ته د مومنټ ازادي هم وي که هلکان دي که جنکۍ دي د جنسي تفریق دې ډېر زیات نه وي. په دې حواله باندې چې زمونږ د معاشرې مختلف افراد چې کله مونږ د یو فرد خبره کوو د دې ترمنځ د هماهنګي څومره ضروري ده چې کله مونږ د کو ایجوکیشن خبره کوو؟ ډېره مننه ښایسته رحمان صاحب خبرې وشوې کېږي روانې دي جی تر څو چې ګوره جي د تعلیم خبره ده نو
تعلیم چې کوم دی لکه طلب العلم فریضة علی کل مسلم. ٹھیک دی جی. جی حدیث شریف کې راځي حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې علم حاصلول دا چې کوم دی فریضه ده. ٹھیک دی جی. یو فرض وي یو حق وي. یو ان وی کنه چې ایجوکیشن از د رائٹ اف ایوری چایلډ. حق دی. په فرض او په حق کې فرق دی. جی فرض ته اګنور کولې نشي، اپرې خودې نشي. بالکل صحیح جی. مونږ ته صحیح مضبوط ټرم را کړی دی. جی لکه مونځ دی کنه جی، مونځ فرض دی، نه انکار کولی شي، نه چې کوم دی عدم ادایګي کولی شي، که او دی نه که سزاوار به د الله په نس باندې. حق چې کوم دی دا شانته دی چې دی نه سړی دستبرداره کیدی شي. بالکل صحیح. چې جی دا زما حق دی، زه ته دستبرداره شم، دا تاسو والی. ټیک دی جی. نو دا یو غټ فرق دی. دویم چې کوم دی دا ده چې د ایجوکیشن محکمه یا دا اداره چې کوم استادان تیاری دی ته زیات رجحان د زنانه ولی دی. د هغې زموږ معاشرتي یو وګورئ جي، کومه لور کومه خور چې په ایجوکیشن کې وي، په تدریس کې وي، په پرایمري سکول کې وي، په میډل کې وي، په های کې وي، په دغه کې وي، معاشره نمبر 1 هغې ته د عزت په نظر ګوري. دویم که هغه په خپل کور وي، پلار رور کور، هغې ته هم قابل قبول وي. که سبا د ماشومه واده شي نو هغه بل کور کې هم چې کم دی نو قابل قدر وي بنسبت د نور هغه پیشو چې هغه مونږ ته بیا زنانو ته خصوصا مسایل پیدا کوي، معاشرتي مسایل پیدا کوي. نو د دې وجه چې کوم دی د زنانو د خاندانونو د والدینو رجحان دی چې د هر پلار دا خواهشي چې زما د لور د تدریس شعبې ته لاړ شي، عزت هر یو شی پکې دغه دی. یقینا حافظ صاحب ډېر زیات مشکور یم، ستاسو ډېر په ښکلې طریقه او ډېر په ښو مثالونو باندې زموږ عام کتونکي اورېدونکي وه په دې حواله باندې پوه شوي وي چې بنیادي طور باندې په جامعاتو کې دننه چې دا کوم تاسو منفي خبرونه اورئ دا داسې نه. اصل کې د یو انسان چې کله هم تجربې نه تېرېږي نو هر یو ماشوم چې کله ګرم سیز باندې پوهېږي نو اول په هغې باندې لږه تجربه کوي، لاس پې سوځوي نو بیا ورته پته لګي. خو بهرحال دا یو ډېره ښه خبره ده چې مونږ په یونیورسټۍ کې دننه داسې تربیتي ماحول او داسې یو ښکلی انوایرمنټ مونږ ته موجود دی چې پای کې لګیا دی. زموږ د زلمي او پیغلي خپله برخه خدمات ترسره کوي. زه د ټول فیکلټي ممبرز ډېر زیات مشکور یم چې تاسو اهم او قیمتي وخت مونږ له راکړو. ګرانو کتونکو دا خو فیکلټي ممبر سره زموږ خبرې شوې، اوس به مونږ طلبه او طالباتو طرف ته ځو، دماغ لو هغې نه پس واپس راځو. مونږ سره اوسئ. جی محترمو کتونکو یو وارې بیا هرکلې فرام د کیمپس سره زه ښایسته رحمان یم او اوس به مونږ راځو په پېښور یونیورسټۍ کې موجود یو په انسټیټیوټ ایجوکیشن او ریسرچ کې او دلته کې مونږ اوس خبرې کوو د طلباو او طالباتو سره. یقینا چې دا هغه خلک دي، دا هغه د قام ستنې دي چې کم لګیا دي دلته کې زده کړه کوي او بیا راتلونکي وخت کې به زموږ سباوون روښانه سباوون چې کم دی جوړوي. نو سټوډنټس سره موجود دي، خبرې اترې به ورسره کوو. ډېره مهرباني ستاسو د وخت، تاسو را سره خپله پیژنګلو کوي. جی زما نوم ثنا راحت دی او زه د ډپارټمنټ نه ما ایم فل ایجوکیشن کړی دی. جی او که زه تاسو ته خپل د ډپارټمنټ باره کې ووایم نو زما دلته ډېر زه ویلی شم چې ډېر ښه ایکسپیرینس پاتې شوی دی. دلته ما تاسو دا ویلی شئ چې صرف ډیګري نه ده اغوستې، ډیګرۍ سره سره ما ډېر شیزونه زده کړي دي. لکه زه دا ډېر فخر سره ویلی شم چې ما صرف زمونږ یو کانسپټ جوړ شوی دی که نه چې مونږ ماشومانو ته ټیچران رټي، هغې رټي وښي او څه ښیي نه. زه ډېر فخر سره دا ویلی شم چې زما استادانو صرف کلاس روم پورې زما تعلیم چې دی محدود کړی نه دی، زمونږ کلاس روم نه بهر هم هغې مونږ ته څه نوې ښوولي دي. بالکل صحیح. زه ویلی شم چې ما کم ریسرچ کړی دی یا په څه باندې ما خپل مخکې سبق تحقیق ما کړی دی نو هغه ما صرف خپل د تعلیم پورې نه دی ساتلی، ما په هغې باندې مخکې سرچنګ هم کړی دی چې دا خبره داسې ده نو ولې دا په معاشرې کې دا مسله ده نو دا څه وجې نه ده. بالکل صحیح. او که زه تاسو ته ووایم نو زما زه دا ویلی شم چې زما مخکې فیوچر ګول یا زه په معاشرې دپاره څه کول غواړم یا څه داسې نوې خپل ګول زه ویل غواړم نو زه به دا وایم چې زما د خپل یو سکول وي، زه خپل یو سکول دی جوړ کم او په هغه سکول کې دی زه صرف ماشومانو ته کتابي تعلیم نه ورکوم،
زه ماشومانو ته یو سکل هم ورکوم بالکل صحیح ده. چې هغې سبا الله دې نه کړي څه داسې معاشرې کې موږ ویلی شو چې څه داسې مسلې راشي چې هغې صرف دا نه چې کتاب پورې محدود وي چې موږ دا زده کړه کړې ده. هغه لرننګ بای ډوینګ والا کانسیپټ چې څنګه زموږ ټیچرانو موږ ته ویلي دي چې تاسو څه زده کوئ، زده کولو نه پهله به تاسو پهله په هغې باندې کار کوي. نو زما خپل دا ایم دی، ګول دی چې زما د خپل یو سکول وي او په هغه سکول کې زه ماشومانو ته داسې تعلیم ورکمه چې هغه هغې ته مثبت سوچ ورکړي، هغه هغې ته د مخکې تلو سوچ ورکړي، هغه هغې ته په معاشرې کې خپل یو پہچان ورکړي. زبردست. یقینا چې ډیر ښکلی او زبردست. او زه به نیکسټ ممبر طرف ته ځم او آینه وړاندې زه کتونکو تاسو ته واضحه کړم چې د دلته کې تعلیمي او تربیتي سلسله پوره کېدو یا د هغې د اغستو دوران هم دلته کې دومره ښکلي او بهترین افکار او سوچ والا خلک مونږ سره جوړیږي، نو دا د معاشرې هغه افراد دي چې دا معاشره سنبالي، د معاشرې دپاره لارې جوړوي، او یقینا چې دا زموږ دپاره د خوشبختۍ خبره ده، ګټوره خبره ده. نیکسټ سټوډنټ طرف ته ځم، تاسو را سره خپل تعارف وکړئ. جی السلام علیکم، زما نوم خوشبخت دی او زه د آئی آر ډپارټمنټ کې د هیلث اینڈ فزیکل ایجوکیشن د اتم سیمسټر سټوډنټ یم. زبردست. چې دا چې کوم دی نو بی ایس پروګرام دی، د 4 ایئرس پروګرام دی. دې کې مونږ وایو اناټومي وایو، فزیولوجي وایو، دې کې مونږ بایو میکینکس وایو جی اینڈ سپورټس انجریز اینڈ ریهابلیټیشنز وایو چې څنګه انجریز وشي د هغې څنګه ریهابلیټیشن کېږي. دې نه علاوه مونږ دې کې کوچنګ اینډ ټریننګ سیشنز لکه مونږ اخلو، مونږ هغې باره کې وایو چې څنګه مخکې ته کوچ جوړېږي، هغې به څنګه ټریننګز ورکوي. دې هر څه باره کې مونږ دا خبرې کوو. دې نه علاوه مونږ مینجمنټ هم وایو، ایڈمنسټریشن کې هم مونږ لکه دې کې ایکسپرټیز ورکوي. دا یو چې کوم بی ایس پروګرام دی. جی اور مونږ دې کې هر کال مونږ ته آئی آر چې کوم دی نو مونږ ته سپورټس ګالا راکوي. هغې کې مونږ خپل د فن مظاهره کوو چې مطلب مونږ څه سکلز دي مونږ هغه څنګه پالش کوو، دا هر څه مونږ هغې کې کوو. جی اور زما ایم چې کوم دی د خپل د لایف هغه دا دی چې زه د خلکو هیلپ وکم تھرو نیوټریشن اینڈ ایکسرسایز. لکه زه د هغې ته داسې ډایټ پلانز ورکم، ایکسرسایز هغې له زه ورکوم چې لکه ورک آوټ داسې کوئ، نو هغې حساب سره یې خپل ځان فټ کولی شي. او یو بل ایم دی چې کوم هغه لږ سوشلی دی، هغه دا دی چې زه د چایلډ لیبر اور ابیوز باندې کار وکم. زبردست. ډېر ښکلی. زمونږ پاکستان کې دا ډېر غټ ایشو ده چې هغې کې دا ډېر زیات لکه مسله ماشومانو ته هغې باندې کارونه کېږي، هغې اسپیشلي چې کوم ځای کې کار کوي نو هغې باندې ابیوز کېږي، سیکشول هم کېږي، فزیکل هم کېږي، هر څنګه کېږي. جی یقینا مختلف خطرات په معاشره کې موجود دي. ډېر ښکلې خبرې تاسو کې، او زه ګرانو کتونکو ته واضحه کړم چې نیکسټ ممبر ته تلو نه وړاندې چې زمونږ دا پیغلې ماشاءالله په دې حواله باندې چونکې د دور ضرورت دی چې چا ته وګورئ نو د هغه بدني چې کوم ساخت دی نو هغه متاثره شوی دی، ځکه چې مونږ فاسټ فوډ دومره خورو، مونږ خوراک دومره بې وخته کوو، مونږ ایکسرسایز نه کوو، زمونږ فزیکل اکټیویټیز چې کومې عملی اکټیویټیز یا محرکات دي چې د هغې په وجه باندې زمونږ بدن فعاله دی، ژوندی دی، نو هغې ته مونږ پاملرنه نه کوو. او بل دا دی چې د خوراک په کم وخت کې څومره خوراک وخورو او کم خوراک وخورو چې هغه زمونږ بدن برابر ساتي، نو دا د یو نیوټریشنست او دغه شانتې په فزیک باندې د پیو خلکو کاري، نو دا زمونږ هغه خلک دي، هغه زمونږ د معاشرې تکړه افراد دي چې دا مونږ دپاره تیاریږي. نو نن سبا خو ضرورت هم د دې خبرې دی چې هر چاته د غټې خېټې مسله هم ده، د لوی وزن مسله هم ده، نو د دې د قابو کولو دپاره دوی یو بهترین او ښکلی لایحه عمل جوړوي. نیکسټ ممبر طرف ته به ځو، مونږ سره نیکسټ سټوډنټ موجوده ده، تاسو را سره خپل تعارف وکړئ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مو نوم فرح عزیز ده او زه بیسیکلی د بنو نه یم، خو دلته په د یونیورسټي اف پېښور چې دا په دې شی زه په آئی آر ډپارټمنټ شی بی ایډ 1.5 تھرډ سیمسټر شی یم. مونږ چې کوم پروګرام ده په داسې منځ دا وایي چې یو ټیچر چې هغه به په کلاس روم شي نه د سټوډنټ تربیت څرنګه کوي، دوی ته چې کوم نالج خپله ورسي هغه دی هغه سټوډنټ ته څرنګه ورکوي. او مو فیوچر ګول دغه ده چې زه یو داسې شان لیکچراره جوړه شم چې زما سټوډنټس چې وي هغه مونه دا طریقه زده کو چې ته به کریټیکل تھینکینګ څنګه توله انهانس کېږي. او بل چې یعنی مطلب دا دی چې تاسو دا طریقې سره دومره ښکلي وضاحت هم تاسو کو، او بل دا دی چې د بنو سره ماشاءالله تاسو تعلق ساتي، خپل ډایلکټ کې خپله ژبه کې هم تاسو خبره کوئ، نو په بنو کې دومره په بهتره طریقه باندې تاسو ته دومره اعلی تعلیم ته رسد. د دې د اهمیت متعلق او زمونږ د بنو چې نورې جنکۍ دي چې کوم د ایجوکیشن ته درته راتلل غواړي ته به څه پیغام لرئ تاسو؟ جی خپل ګول طرف ته لاړ شي، او دلته دا ایجوکیشن والا ډپارټمنټ چې دی چې کوم زه
پسې هغه کوم د تعلیم پسې حاصلوم. دا ډېر ښایسته ډپارټمنټ دی او ټیچرانې هم ډېر کوآپریټیو دي. دې ته تاسو راتلی شي او استفاده ترې کولی شي. بالکل یقینا چې ډېره ښکلې خبره تاسو وکړه او ماشاءالله ستاسو اکسنټ چې کوم دی هغه د دې ګلدستې یو بهترین او ښایسته خوشبو والا ګل دی چې په خیبر پښتونخوا کې لګیا دی خپل هغه بهترین تازګي خوري. ډېره مهرباني نیکسټ ممبر طرف ته به ځمه او یقینا چې زمونږ د پوره خیبر پښتونخوا مختلف رنګونه دي او د دې ځای د پیغلو د ځوانانو ځان له فهم پوهه او بیا چې کوم دی په دې معاشره کې د هغې خپل یو ځانګړی حیثیت. یقینا چې دا د دې پروګرام ښکلا ده چې موږ تاسو ته در رسو چې هغه خلک زموږ هغه کریم خلک چې د دې معاشرو ریپرزنټیټیو دي، نمایندګانې دي او بیا راځي په دې یونیورسټۍ کې په جامعاتو کې لګیا دي زده کړې هم کوي او نورو خلکو پورې هغه زده کړې رسوي هم. تاسو را سره خپل تعارف هم وکړئ جي او دا راته ووایي چې تاسو دلته کې په څه کې سبق وایي جي. ټولو نه پهله خو سر ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو زموږ ډپارټمنټ ته راغلی او یونیورسټي اف پېښور ته راغلی. تاسو موږ ته دا موقع راکړه چې موږ خپل فیلډ ایکسپلور کړو او هغې باره کې موږ خبرې وکړو. اولنې تعارف کې به زه دا وایم چې زما نوم لایبه خان دی او زه بیسیکلي تعلق لرم د ډسټرکټ نوشهره سره او زه دلته کې په یونیورسټي اف پېښور کې په آی ای آر ډپارټمنټ کې د بی ایس هیلث اینډ فزیکل ایجوکیشن سټوډنټ یم. جس څنګه چې خلکو ته پته ده چې هیلث اینډ فزیکل ایجوکیشن کې د خلکو دا کنسپټ دی چې یاره دې کې موږ صرف د سپورټس حوالې سره موږ خبرې کوو، خو نه موږ چې د هیلث اینډ فزیکل ایجوکیشن چې دی دا مطلب په 2 پارټ باندې مشتمل دی. اول خو چې دی مطلب هیلث حوالې سره موږ د کې مطلب نالج گین کوو چې څنګه به موږ خپل مطلب پرسنل هایجین دی د هغې به موږ څنګه خیال ساتو او څنګه به چې دی موږ خپل منټلی فټ خپل ځان ساتو. لکه ټول خلکو ته خو پته ده چې څنګه به موږ فزیکلی فټ ځان ساتو. پته ورته شته دی خو عمل پرې نه کوي. جی بالکل عمل هم پرې نه کوي. نو عمل دپاره زموږ ډپارټمنټ چې دی د موږ ته اپورچونیټیز پرووایډ کوي دي چې دی موږ پهله یې دلته پېښور کې سټیډیم دی قیوم سټیډیم هغې ته یې موږ بوتلی یو. ان بعد چې دی اسلام آباد کې جنا کمپلیکس سټیډیم چې دی مختلف ټریک اینډ فیلډ ایونټس موږ ته هغه به خولی یو چې څنګه به تاسو پارټیسپیټ کوئ او دلته کې ایکسپوژر ویزټس هم وي باقاعده پکې جی. او دلته کې چې دی مطلب موږ دپاره سپورټس ګالا چې دی هغه هم ارینج کیږي او مطلب زموږ په کلاس کې ډېر ښه پلیئرز دي او زما چې کوم فیوچر ګول دی زه وایم چې زه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په سپورټس کې میل خو ډېر شته دی خو فیمیل پکې نشته دی. نو زه دا غواړم چې زه به زما فیوچر ګول چې دی زه به ډسټرکټ سپورټس افیسر یم. انشاءالله زه به په ډسټرکټ وایز باندې سپورټس چې کوم ایونټس دي هغه به زه ارینج کوم هغه به زه انشاءالله کنډکټ کوم. زه وایم چې زموږ چې کوم فیمیل دي چې هغه هم په سپورټس کې انګیج شي هغوی هم پارټیسپیټ کړي او انشاءالله زه به یو خپل جیم هم کولام. زبردست. یقینا چې دا ډېره ښکلې خبره ده یعنی فزیکل اکټیویټیز طرف ته د جینکو رابلنه او بیا په بین الاقوامي کچ باندې د جینکو نمایندګي په مختلفو لوبو کې دا ډېر ښه ګول دی او امید دی چې انشاءالله په دې کې به تاسو ښه په بهتره طریقه باندې کامیابي ترلاسه کړئ. بیسټ ویشز دي زموږ تاسو سره ډېره مهرباني. ګرانو کتونکو یو دمه اخلو دمې نه پس به مونږ راځو د نور سټوډنټ سره او نور طالب علمان چې کوم دلته کې خپل سبق وایي خپلې هلې ځلې کوي سره به خبرې اترې کوو. مونږ سره اوسئ. جی محترم کتونکو یو وارې بیا هرکلی اوس مونږ سره نور طالب علمان د دې انسټیټیوټ موجود دي په پېښور یونیورسټۍ کې یو پروګرام دی فرام د کیمپس زیخ په ښایسته رحمان او یقینا چې مونږ سره د چترال یو طالب علم موجود دی نو دوی سره په اردو کې خبرې کوو. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کا نام کیا ہے اور چترال میں کون سے علاقے سے آپ کا تعلق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آئے اور ہمارے خیالات وغیرہ کا آپ نے وہ کیا. سر میرا نام شہباز جہانگیر ہے اور میرا تعلق فلوور چترال چیوڑو گاؤں سے ہے. جی. میں یہاں ایم فل اسکالر جی اور یہ میں یہاں ایک ایز ایم فل اسکالر میں پڑھ رہا ہوں. جی. اور سر میں اگر اپنی بات کروں تو کیونکہ میں نے بیچلر یونیورسٹی آف چترال سے کی ہے اور ایم فل ابھی یہاں سے مکمل کر رہا ہوں تو میں نے مطلب جتنا وہ مطلب میں نے سیکھنا تھا جو کمی بیشی رہ گئی تھی میں نے آئی آر سے بہت کچھ سیکھا. میں سب سے پہلے اپنے ٹیچرز کا مطلب تہہ دل شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنی محنت کی کہ ہم اتنے قابل ہو گئے ہیں کہ مطلب جو ہم سے رہ گئے تھے بی ایس میں یا میٹرک میں یا ایف ایس سی میں ان کو مطلب ہم ابھی فلفل کر سکتے ہیں. جیسا کہ سر ہمارے ٹیچرز نے آپ کو بتایا کہ مطلب ایز اے مدر وہ ہے
مطلب یہاں پہ وہ بنتے ہیں ٹیچرز جو مستقبل بناتے ہیں. تو ہم سے جو مطلب وہ بنے تھے، جو اسکل ہمیں نہیں ملی تھے، ایکٹیویٹیز ہم نہیں کر پائے تھے، میں یہاں IER میں ایز اے MPhil میں نے وہ سب کچھ سیکھ لیے ہیں. تو ابھی میں اس قابل ہوں کہ مطلب جب میں جس بھی سیکٹر میں جاؤں، چاہے اسکول ہو یا کالج ہو یا یونیورسٹی لیول پہ جاؤں، تو میں اپنے ان آنے والی نسل کو یہ سکھا سکتا ہوں کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کیسے کرنی ہے، کس طرح پریکٹیکل مطلب لرننگ ہوتی ہے. جی یقیناً یہ بہت آپ کا بہترین ایک اقدام ہے. فیوچر گول آپ کا کیا ہے؟ سر میرا فیوچر گول تو 2 ہیں. تو سب سے پہلے سر جو میں نے بتایا کہ اپنے وہ آنے والے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا، یہ سکھانا کہ کس طرح آپ نے پریکٹیکل لائف مطلب کس طرح گزارنی ہے، صرف ایکیڈمک وہ نہیں، کس طرح پریکٹیکل کرنے دکھانا ہے. دوسرا ہے سر میرا اپنا ریسرچ جو کہ چترال کا ایک سر مسئلہ بھی ہے جو کہ خودکشی کا. سر اس پہ میں ریسرچ کر رہا ہوں اور میں نے جو ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا ہے اس سے مجھے جو فائنڈنگز ملے ہیں، سر میرا یہ گول ہے کہ میں اپنے معاشرے میں جب میں چترال جاؤں گا واپس، میں ان کمی بیشیوں کو ختم کرنے کا، وہ جو مسئلے ہیں جو پیرنٹس کے حوالے سے یا وہ ایکیڈمک کے حوالے سے جن کی وجہ سے ہمارے بچیاں خودکشی کرتے ہیں، تو ان کو میں وہ کاؤنسلنگ گائیڈنگز ابھی وہ کر سکتا ہوں اور بتا سکیں کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو نفسیاتی دباؤ سے بچا سکتے ہیں. مختصر آپ ایک 30 to 60 سیکنڈز میں کھوار زبان میں یا جو بھی آپ کی زبان ہو چترال میں، اس میں آپ ایک پیغام بھی اس حوالے سے دے دیں ہمارے ناظرین کو، اور کھوار زبان میں یا جو بھی آپ کا زبان ہو. جی ما پیغام ہے ما چترالی براگینین مکائیگینین تین ہے بوئی کی صرف ہے ایکیڈمک تا نو ہے لائف ہاشتان ایسنی کی مطلب لگا پیسا اتو پریشر ہو گنی یا پیرنٹل پریشر ہو گنی یا فیوچر پریشر ہو گنی کی پیسا تنظور مطلب خودکشیوں کو شو کومین بیکو پیسا ہے تانی کی خالی ہے اس تانو کہ ایس ایکیڈمک پریشر ہے دنیا بو ایسے نہیں بیکو ہے تان کی پیسا مطلب کیا طریقہ کام کو ایسا رتمی پیسا گائیڈنس کیو کو کوششوں کو سی پیسا کاؤنسلنگ کوشش مطلب پیسا کی کیا ضرورت ہو شونی پیسا اس کو وہ پیسا گائیڈنس کیا تم انشاءاللہ پیسا ہے غار تنظور بچ کو بہت شکریہ. ډیره زیاته مهرباني ستاسو هم ګرانو کتونکو بنیادی طور باندې خیبر پختونخوا کې مختلف جبې دي، مختلف ایکسنټس دي، او زموږ بنیادی مقصد د دې پروګرام دا هم دی چې په یونیورسيټي کې څومره هم ریسرچز کیږي، تحقیق کیږي، دغه محققین موږ ستاسو په وړاندې راوړو. موږ به بل منبر طرف ته هم ځو او د هغې خیالات به هم تاسو ته وړاندې کوو، ځکه چې دا سټوډنټس چې کوم دي دا د روښانه سباون دپاره بنیادونه دي. تاسو را سره خپل تعارف وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ثناء الله دی، په دې انسټیټیوټ کې پی ایچ ډي سکالر یم. دلته مې په ایجوکیشنل سایکالوجي کې MPhil کړی. دې سره سره چې کوم دی د اسلامي کالج په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې ایز ا وزټینګ لیکچرر خپل خدمات ورکوم. چې دلته کې کوم لرننګ مونږ کړی دي هغه د ټیچر ټریننګ حوالې سره، هغه د ټیچر تربیت حوالې سره، هغه حوالې سره چې کوم دی همغسې سکلز چې کوم دي هغه راتلونکي چې کوم ټیچرز دي هغوی ته موږ مختلف کالجز کې، هغې سره سره اسلامي کالج کې، ایجوکیشن ډپارټمنټ کې یا داسې کوم نور چې افیلیټ ادارې دي پای کې هغوی ته موږ هغې حوالې سره ټریننګز ورکوو. چې کوم څنګه چې موږ ټیچرز خبره وکړه مخکې چې دلته کې موږ ته مختلف قسم ټریننګ پرووایډ کړی شوي دي چې آیا سټوډنټ کوم مایند دی د هغوی د لرننګ دپاره ضروري دا ده چې ټیچر ته پته وي چې هغه به هغه سټوډنټ چې دی هغه ته څومره متوجه دی، یا آیا د هغه لرننګ نیډس دي چې تر کومه پورې ټیچر ته هغه نه پته، تر هغه پورې هغه پراپر طریقې سره هغه ټیچنګ نشي کوی. نو په دې وجه باندې دا انسټیټیوټ چې کوم دی هغه ټیچرانو ته، هغه انډیویجولز ته دې حوالې سره ټریننګز پرووایډ کوي چې هغه به څنګه کلاس روم چې کوم دی هغه د لرننګ دپاره یو داسې پروډکټیو ماحول جوړوي، یو داسې پروډکټیو انوایرمنټ به د هغې نه جوړوي چې چلته کې په صحیح معنو کې لرننګ وشي. باقي کتاب هر سړی ویلی شي، کتاب نن سبا په ماډرن دور کې لرننګ ګران نه دی، خو په هغه لرننګ باندې کنسپچوال لرننګ کول، ځان پوهول، څنګه به چې کوم دی هغه لرننګ نه چې کوم دی فایده حاصلي هغه ضروري دی. دا اداره چې کوم دا زمونږ دا ایکچولی هغې حوالې سره ټریننګ پرووایډ کوي چې څنګه به دا سیز کېږي. او که ان کیس ان فیوچر وګورو نو ان فیوچر زما هم ګول هم دا دی چې چېرته کې یو تحقیقي سرګرمیانې چې دي هغه د هر ملک د هغه د هر کنټري د هغې یو بیسک رول دی په هغې کې، ځکه چې هغه تحقیق چې کوم دی هغه د هغې مختلف راتلونکي جنریشن دپاره هغه څیزونه سټریم لاین کوي. نو زما فوکس په دی چې کوم تحقیق دی هغه په صحیح معنو کې هغې کې کوم ترقی یا په هغې کې کوم وایي چې بدلون یا که موږ سمون راوستل غواړو چې هغه پکې یقینا ډېره ښکلې خبره ده. ډېره مهرباني. نیکسټ ممبر طرف ته، نیکسټ سټوډنټ طرف ته به ځم او یقینا چې ډېر ښکلي طریقې سره تاسو وضاحت وکړو او معاشره کې عمومي طور باندې هر اړخ، هر کار
هغه وخت په وخت باندې اپډیټ کیږي څنګه چې موږ د موبایل سافټویر اپډیټ کوو همدغه شانتې زموږ کارونه زموږ معاشرتي اړخونه هم وخت په وخت باندې اپډیټس غواړي نو په دې باندې محققین کار کوي ریسرچ کوي خپلې هڅې کوي خپل قیمتي وخت پرې لګوي نو یقینا چې د هغې په بنیاد باندې موږ ته بیا یو ښه او بهترین لایحه عمل مخې ته راځي تاسو راسره خپله پیژنګلو کوئ چې نوم څه دی کومې علاقې سره تعلق ساتئ او دلته په دې انسټیټیوټ کې په کوم لیول باندې خپلې زده کړې کوئ جي السلام علیکم لومبی خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ ډپارټمنټ وزټ وکړو مهرباني جي او موږ ته مو د خبرو کولو یو موقع راکړه چې خپل فیلډ سره ریلیټډ د کمې خبرې دلته موږ ته ښودلی کېږي هغه موږ تاسو مخې ته ایکسپلور کړو زما نوم محمد مهران خان دی او زه ډسټرکټ نوشهره سره تعلق ساتم او دې فیلډ ته راتلو نه پهله هم زه سپورټسمین هم دلته هم زما داخله سپورټس باندې شوې د ایډمیشن چې کوم دی او زه خپل پی ټي ټیچر نه انسپایر وم هغه یو اتلیټ د لانګ ډسټنس رنر هغه اتلیټ ماشاءالله او هغه سره مونږ گیم کولو نو هغې نه پس بیا زما ورو مایند چې کوم دی دا فیلډ سره ټچ شو جی نو زه خپله چې کوم دی دلته سپورټس باندې زما مارشل آرټس باندې د ایډمیشن شوی دی او یو نیشنل پلیر هم یم او دې سره اتلیټ هم پاتې شوی مختلف قسمه گیمونه هم د یو سپورټس په وجه باندې لکه اپورچونټیز ما ته میلو شوي د یونیورسټۍ سایډ نه هم چې کله د کمپټیشن راځي یونیورسټۍ طرف نه هم جنګېږم دغه رنګې لوکل کوم اپورچونټیز راځي هغې طرف نه هم تاسو جنګېږم هاکي کوئ کومه لوبه کوئ زما خپل مارشل آرټس کې هم دی ماشاءالله او ماشاءالله جی نو په هغې کې چې څومره هم قسمونه دي مکس مارشل آرټس ما کړي دي نو هغه سایډ تایکوانډو شو په هغې کې کیک بوکسینګ شو بوکسینګ شو او دغه رنګې مختلف چې نور څومره گیمونه دي ریسلینګ شو نو د یونیورسټي ما ته دا اپورچونټي راکړې ده دې لیول پورې چې زه خپل ټیم تیارولی شم دلته یونیورسټي نو د سپورټس افیس نه دا اپورچونټي ما ته پرووایډ شوې ده یقینا ډیره زیاته مهرباني ډیرې ګټورې خبرې تاسو کوئ او زما زړه غواړي چې موږ تاسو سره نور هم ښه تفصیل سره خبرې وکړو انشاءالله ستاسو په دې انسټیټیوټ کې به یو ځل بیا بل پروګرام دپاره هم راځو ډېر زیات مشکور یم ستاسو د اهم او قیمتي وخت ګرانو کتونکو نن موږ په تفصیل سره خبرې اترې وکړو چې څومره موږ دا غوټې راسپړو نو په هغې کې دومره بهترین او زبردست قسم له علمي بهیرونه زموږ مخې ته را روانې دي چې په هره چپه کې ځان له رنګ دی ځان له یو شعور دی او ځان له خوند دی او یقینا چې زه د مینجمنټ هم ډېر زیات مشکور یم چې داسې ښه پروګرام زموږ په لاس رالو چې په هغې کې موږ د یونیورسټۍ د مختلفو علمي شعبو راسپړدنه کوو او د هغې په بنیاد باندې لارښودنه موږ ته راځي مخې ته همدې سره د پروګرام وخت سرته رسي د کیمرامین آصف علي قادري سره ښایسته رحمان تاسو نه اجازت غواړي تل ښه د باد او بریالي اوسئ په مخه او خوار مشي